السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اخر کار زمونږه کما ارمی چیف چې دی عاصم منیر نو هغه نن میدان ته راغی چې زمونږ معیشت ډیر زیات خراب دی چې مونږ خپل معیشت صحیح کو، خپل پاکستان لږ مخکې کو. که تاسو سوچ وکئ نو زمونږ په دې ټولو ملکونو کې زمونږ پاکستان ډیر زیات په غربت کې دی. د خلکو کمه روپۍ چې دي هغه یې پټې کړلې، نو هغه به ارمی چیف وایي چې دا به پې زه راوباسم. کمه غلا چې کوي، کمه سمګلینګ چې کوي، نو دا کمه د روپۍ چې دې کسانو پټې کړلې نو دا به موږ راوباسو او خپل ملک به صحیح کوو. موږ له هم یو داسې غیرتي خلک پکار دی چې زمونږ ملک صحیح کړي. زمونږ ملک باندې ډېرې غټې سختې خلکو کړلې او دی آزاد کړی دی. دغه ته څه هسې نه دی میلاو شوی او په دې باندې ډېرې غټې سختې شوي دي. نو نن عاصم منیر هم د دې باره کې خبره وکړه چې موږ به هم د پاکستان معیشت صحیح کوو، ځکه چې زموږ سره نور څوک کاروبارونه نه کوي، زموږ سره څوک لین دین نه ساتي. نو آخر کار عاصم منیر هم وویل چې موږ د پاکستان د صحیح کولو موږ به هم د دې خلکو سپورټ کوو کومه چې زمونږ د پاکستان صحیح کولو وایي چې موږ پاکستان صحیح کول غواړو. نو موږ له ټولو له پکار دی که دا هر څوک دی چې موږ هم ورسره شو او د پاکستان د معیشت صحیح کو، پاکستان مخکې بوځو او موږ لږه ترقي وکړو. ځکه چې زمونږ که په ټولو ملکونو کې نو زمونږ ملک ډیر زیات پاسمانده دی او ډیر زیات غریب تباه دی. تاسو ته پته ده غریب ډیر زیات تنګ شوی دی په پاکستان کې، خلکو خودکشي شروع کړلې. نو ارمی چیف زمونږ ارمی چیف چې دی موږ کومه ښه کس چې موږ به سپورټ کوو. عمران خان ښه کس و نو موږ یې ځکه سپورټ کوو. تاسو ته پته ده چې کومه یو ښه کس نو پکار چې موږ د هغه سپورټ وکړو. موږ له الله پاک دا دماغ راکړلی، موږ له عقل راکړی دی چې موږ پکې ښه او بد وپېژنو. نو نن موږ له هم پکار دی چې د داسې خلکو سره ورسره شو چې هغه زموږ د پاکستان صحیح کولو که صحیح کول غواړي. نو موږ به ورسره هم ورسره یو. کومه خلک چې زمونږ پاکستان تباه کوي نو د هغه خلکو نه تاسو هغه خلکو له ووټونه مه ورکوئ، هغه خلک ځکه چې زمونږ پاکستان ته آی ایم ایف والا پیسې ورکړي. تاسو ته ښه پته ده هغه پیسې ولا ورکړي او هغه چرته لاړ شي، هېڅ پته هم نه لګي. بل طرف ته دا چې په عوام باندې ټیکسونه لګي، بجلي څه کېږي ګرانېږي، هر څه ګرانېږي او پته یې نه لګي چې آی ایم ایف والا هغه پیسې چرته لاړې. نو آخر کار عاصم منیر چې و نو هغه هم وویل چې دا معیشت زه صحیح کول غواړم چې زه صحیح شي پاکستان ترقي وکړي. بل طرف ته که تاسو سوچ وکئ نو زمونږ په خیبر پښتونخوا کې مخکې صحت کارډ و نو هغه صحت کارډ یې هم بند کو. ډېر د افسوس خبره ده چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات غریبان خلک دي. نو هغه به په صحت کارډ باندې خپله بیمارۍ علاج کاوه، نو خلک به په کټونو کې پراته وو، هغه به د بیمارۍ د وجې نه مړه کېدل. لیکن نن چې کله چې د عمران خان حکومت راغلی و نو هغه خلک ډېر زیات خوشحاله وو په دې باندې چې زمونږ بیمارۍ څه وکړو، د لوږې نه خو بیا هم څه ګزاره به وکړو، لیکن د بیمارۍ نه خو بغیر ګزاره نه کېږي. چې اوس بیمار پروت دی نو هغه خو بغیر هېڅ هم نه کېږي. نو د دې وجې نه هغه صحت کارډ نن ختم شو. نو زمونږ پښتنو ته به ډېر زیات تکلیف وي، ځکه چې نن سبا که تاسو سوچ وکئ نو هر څه ډېر زیات ګران دي. که تاسو یو بیمار بوځئ نو د هغه نه ډېرې غټې پیسې لګي. مخکې به فری علاج کېدو نو ډېر خلک به ډېر زیات ځکه خوشحاله به وو چې فری علاج به ورته وشو او ځینې خلکو له پکې پیسې هم ورکولې. نو د دې وجې نه نن هم په پاکستان کې پرون ورځې نه صحت کارډ بند شوی دی. نو صحت کارډ بند شو نو ډېرو پښتنو ته به تکلیف وي. پښتنو سوال کوئ چې الله پاک زمونږ پاکستان صحیح کړي او دعا ورته کوئ پاکستان ته انشاءالله یو پیر به صحیح شي. او عمران خان هم ویلو چې زمونږ غریب او مالدار یو شان شي. نو د دې وجې نه صحت کارډ راوویستو. نو زمونږ ټولو پښتنو ته خواست دی چې دا ویډیو زیات نه زیاته شیر کړئ، ځکه چې زمونږ هم حق جوړیږي چې موږ په پاکستان کې اوسیږو. نو موږ به یو داسې کس سپورټ کوو چې هغه زمونږ ملک له ترقي ورکوي او زمونږ ملک مخکې بوځي. چې چېرته اوسئ آباد اوسئ پښتنو، انشاءالله یو پیر به زمونږ پاکستان ګلې ګلزار شي.